څنګه आवाज راځي؟ صحیح دی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و طلباء کرام د جامعۃ الامام محمد طاهر دار القرآن پنځپیر، تاسو ته معلومه ده چې زمونږ درانه خواږه عزتمن ملمانه ډیر راځي. کله یو ملما موږ راولو تاسو سره ملاقات وکړو، او کله داسي چې ملما راشي موږ یو ساعت غب شپ لګو او بیا ملما رخصت شي. نن زمونږ استادو خوش قسمتي ده چې زما دوست، زما رور، زما مرګري آئینه دلته تشریف راوړی. زمونږ بیرستر سیف صاحب چې دا زمونږ خیبر پختونخوا د حکومت ترجمان دی، زمونږ اسرار صاحب چې د خپل یو اداره چلی او هغه د سفارت کار کوي د پمیاند ملکونو کې. داسې زمونږ دا نور مرګري آی راغلی دي او د ډېرو ورځو نه دوه درې ځله زمونږ پروګرام جوړ شو او بیا به پاتې شو. موږ څه مرګري انډونیشیا کې یو ځای و، ګپ شپ به لګېده. کله کله به چې زما خبرې وي نو ترجمانای ضرورت به راغی نو بیرسر صاحب به زما ترجماني هم وکړه په انګلیش کې، او داسې به یې کوله لکه زه چې په پښتو کې وام. نو زمونږ ښه دوستي او ښه ملګرتیا ده، بې تکلفه ده، څه تکلفات پکې نشته. نو موږ پروګرام جوړ کړو چې یو ځای به سیند ته لاړ شو، دلته به راشو په سفر کې، خو بیا موقع نه جوړېده. نن الله هغه موقع برابر کړه او بیرستر صاحب او اسرار صاحب او تحمید جان صاحب دې ملګرو ما ته پرون ابلاز اطلاع وکړه او زه هم خوشحاله ما ولا مخکې نه دعوت ورکړی و. نو الله غرض مقرر کړی و او دوی تشریف راوړه او رالل. بیرستر صاحب صرف بیرستر نه دی، په دینی علومو باندې هم ډېر ښه عبور لري او ډېر پوهه او ډېر دانا او ډېر قابل سړی دی. خو کله چې سړی ورسره کېني نو بنده ته پته لګي چې په دینی علومو او په دینی امورو باندې دی څومره مهارت دی. ما چې کوم آیات وی نو پای کې الله فرمایي آیا برابر دی هغه خلک چې هغه پوهیږي او هغه خلک چې هغه نه پوهیږي؟
علم یې حاصل کړو پوه دي او علم یې نه دی حاصل کړی پوه نه دي. په علم دوه قسمه دی، یو علم د دنیاوي امورو دی، یو علم د دینی امورو دی. د دنیاوي امورو علم هغه هم انبیاء علیهم السلام علماء کرامو حاصل کړو، او دینی علوم هغه هم حاصل کړو، هغه الله انبیاء له ورکړو، علماء بیا د هغې نه اخیستی او نورو اخیستی. الله دې په حضرت شیخ القرآن زما والد محترم مولانا محمد طاهر نور الله مرقده رحمتونه ولیږي. د هغه پلار زمیندارو، نیکه زمیندارو، په خاندان کې مولا نو تیر شوی، خو چې هغه علم وکړ نو هغه د دنیا کارونه هم روان کړ، د دین هم روان کړ، د دې لپاره چې زه په خپلو خپلو ولاړ یم، بل ته محتاجه نه یم. په دې علاقه کې چې څومره زورور خلک وو نو د هغې سره د شیخ القرآن چا سره شراکت، چا سره دوستي، چا سره ملګرتیا. نو زه هلکم ما به سوچ کو چې زما د پلار دپاره چې زبرګان نه و چې هغې سره یې کاروبار کوي، چې دې پلاني بدماش سره کوي، پلاني زورور سره کوي، پلاني سړي سره کوي. زه ډېر وروستو په دې نتیجه ورسېدم چې د چا دوستي او تعلق نه وي نو هغه د دین کار هم نشي کولی او د دنیا هم نشي کولی. نو ما هغه طریقې خپلې کړي دي او الحمدلله په هغې کې زه ډېر کامیاب یم او جماعت مخکې لاړ او کار مخکې لاړ. اوس موږ دا یو طریقه جوړه کړې وه چې موږ به خپلو طلباو له دنیاوي امورو باندې هم ترقي ورکوو. د هغې دپاره څه کال زموږ په مدرسه کې موږ د علم طب کلاس شروع کړی دی او تاسو ټولو ته پته ده چې فارغېږي نو طبیبان به وي، ځان له خپل د طبابت کار کوي، بل ته به محتاجه نه وي. 300 کسانو له 300 کسانو له موږ په مختلف وکیشنل کالجونو کې مختلف تربیتونه ورکوو، چاله د بجلای ټریننګ، چاله د فریجونو، چاله د اسی ګانو، چاله د یو شي، چاله د بل شي، خو دیني سبا کې به هم نه متاثر کېږي. دې لپاره چې په خپلو ولاړي او سبا بل ته محتاج نه، چې عالم وي او په خپلو ولاړي نو هغه د دین کار ډېر په ښه طریقه باندې کولی شي. نو په دې حیثیت باندې زما تعلق د علماو سره وي، زما تعلق د دنیادارو سره وي، زما تعلق د نیکانو سره وي، د ګناهګارو سره وي. بعضې خو تاسو ته به نیک ښکاري، غټه ږیره به یې تسبیح به لاس کړي خو حلالي کار په سوګند نه کوي. بعضې به تاسو ته ګناهګار ښکاري خو چې هغه سره یو څو ورځې تېرې کړي نو سړي ته پته ولګي چې دا څومره صفا او پاک سړی دی. بیرستر صاحب سره انډونیشیا سفر موږ یو ځای کړی او ما ته پته لګېدلې وه چې دی څنګه سړی دی. دا ډېر د مینې سړی دی، ډېر صفا سړی دی، ډېر پاک سړی دی، ډېر رښتینی سړی دی. نو ما هم وی چې راشه دا تعلق موږ لږ نور هم اوږد کړو او د دې یو څو خبرو نه تاسو هم څه فایده والئ. نو ما دوی ته ووی ما که طلباو ته یو څو خبرې وکړئ نو دا به ډېره ښه یو، طلباو ته به هم فایده ورسي او کېدای شي زه هم ترې ډېر څه زده کړم. نو زما خو ډېر ښه دوست او ملګری هم دی او هسې مې هم ترې بل لا څه زده کړي دي او نور به هم ترې نه ډېر څه زده کړو. نو زه دوی له دعوت ورکوم چې دوی تاسو ته یو څو خبرې وکړي او موږ ته فایده ورسي او الله د دوی له توفیق او طاقت ورکړي چې دوی داسې خبرې وکړي چې موږ ته په خیر او فایده ورسي. او دا ما صحیح دی. بس ټیک ده. نه نه تاسو مکه نه دي تاسو کې ښه خبره نه ده. ښه صحیح دی. دا به لږ دغه کول غواړي یار برابر
نه خیر سیټ به پورا زه دا تاسو کوم دای پورا زه سیټ کوم خیر تو به خدمت ګار غوډو پاسه راو خدمت چې تنگ نشي الله کوسه یې ګرځي دا کله چې شي صحیح شي دا شاته دې پاسه راو دې برابر کوم زما د الله سو ته توله دي आओ तव्हां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा इंतहाई ख़ुगो वरुणो तालिब इल्मानो तालिब इल्म बज़ैका तो उलमा हुए बज़ियात मुनासिब हुई ज़के चटोल द कुरान और द हदीस द इल्म तलबाए ने और खपल देर द्रुन कोरबा मौलाना तैयब ताहिरी साहब ज़नन ढेर मशकूर हम जता सुमात आनंद पदे महफिल के द शिरकत मौक़रा कड़ा और तवसर द खबर और द कवलो मौका बज़दा गणम जो हमारा भारत इज़्ज़त और द बरकत सबब मौलाना साहब د خپلو خبرو آغاز د انسان کې چې کوم د علم حاصلولو صلاحیت ده په هغې نه وکړه تاسو ټول علم حاصلوئ او دا زما په خیال کې هغه یو شغف دی یو سرګرمي ده یو داسې کار دی چې د الله تعالی ډېرو لویو لویو پیغمبرانو نبیانو د دې تاکید کړی دی نو یقینا تاسو ډېر د مبارکۍ او د فخر کولو خلک یې او ستاسو محفل کې یقینا د الله د طرف نه برکت هم نازلېږي زه خو ډېرې خبرې نه کول غواړم خو مولانا صاحب چې دعوت راکړ نو صرف دومره ویل غواړم چې د انسان ښکلا د انسان حسن او د انسانیت معراج دې ته د رسېدو دپاره علم هغه پوڼی ده چې د علم په پوڼو باندې قدم کېږدی نو د انسانیت هغه اعلی ترین درجو ته انسان رسېدی شي او زه دا ګڼم چې د الله تعالی بنیادي مقصد زمونږ د تخلیق نه هم دا و چې مونږ به طور انسان یو داسې مرحلې ته یو داسې درجې ته ځان ورسو په دې خپل دنیاوي ژوند کې چې د هغه د ذات او د هغه د صفات عرفان مونږ ته حاصل شي مونږ په دې پوه شو چې الله څوک دی څه دی او زمونږ نه څه غواړي نو دا زما په خیال د کائناتو په دې ټول عالم کې په کوم کې چې مونږ ژوند کوو په دې کې زمونږ ټولو کې اهمه فریضه ده او ټولو کې بابرکته کار دی مقصد د تخلیق مقصد هم دا دی که انسان سره علم نه وي نو هغه د عبادت قابلیت او صلاحیت هم ځان کې نشي پیدا کولی د هغې وجه دا ده چې د عبادت دپاره دا منل چې زه د الله مخلوق یم زه د الله عبد یم او زه هغه ته عبادت کوم د دې دپاره پوهه ضروري ده که پوهه دې نه عقل دې نه شعور دې نه نو ته د عبادت هغه خوند هغه مزه او هغه مقصد نشي حاصلولی کوم چې د الله تعالی حکم دی او کوم دپاره چې موږ تخلیق شوي یو د علم حوالې سره زه په خپله دا زما ډېره کمه پوهه ده مولانا صاحب خو زما ډېر صفت وکړو خو زه دا ګڼم چې زه د دې قابل نه یم زما لږه ډېره څومره پوهه ده د قرآن یو سمندر دی د دې په پوهه باندې د دې په دې باندې پوره عبور حاصلول زما په خیال زمونږ په انساني ژوند کې مکمل طور باندې نشي کېدلی ځکه چې څومره د انسان د عقل درجې زیاتېږي دومره د قرآن د آیتونو پوهه زمونږ زیاتېږي د هر یو انسان د خپل علم او د پوهې مطابق د قرآن پوهه لري څومره چې هغه د علم په درجو کې فضیلت حاصلوي دومره د هغه د قرآن په آیتونو باندې د پوهې او د شعور هغه
دغه زیاتېږي، معیار هم زیاتېږي. الله تعالی په قرآن کې وایي، تاسو ته پته ده چې ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی انسان احسن تقویم پیدا کړی دی او د انسان هغه ټولو کې لاندې درجه اسفل السافلین ده. نو د احسن تقویم دپاره مونږ کې او په د نورو جاندارو کې سا اغستلو والا ځناورو کې څه فرق دی؟ زما په خیال، زما د پوهې مطابق دو خبرې دي چې په مونږ کې الله تعالی هغه خاصیتونه پیدا کړي دي، خو بیا مونږ ته پرېښې ده چې مونږ په خپل ژوند کې څومره محنت او څومره جدوجهد کوو د هغې صلاحیتونو د نور اوچتولو دپاره، د هغې صلاحیتونو نه زیات نه زیات فایده اخیستلو دپاره. او هغه دو صلاحیتونه زما په خیال کې یو د شعور طاقت دی، د پوهې طاقت دی. او پوهې دپاره محنت پکار دی، او محنت په نتیجه کې د انسان د پوهې هغه دایره، هغه محیط چې دی هغه ورو ورو زیاتېږي. خو صرف په پوهه باندې هم د انسانیت هغه اعلی درجه حاصلول ګران کار دی، نشي کېدلی. که صرف په پوهه باندې کېدلی نو په دې دنیا کې ډېر دهریه ملحدین عالمان پاتې شوي دي چې کتابونه لیکلي دي، په تاریخ کې ډېر لوی نوم پرېښی دی. خو زه هغوی ته یقینا دا ګڼم چې هغوی د دې صلاحیت یا د دې خاصیت صرف یو سایډ قابو کړو. بل سایډ چې کم ډېر اهم دی هغه د احساس خاصیت دی. ستا پوهه دومره زیاته پکار ده چې د هغې په نتیجه کې ورسره ستا هغه احساس هم دومره اوچت شي چې ډېرې خبرې چې هغه ته په نظر نشي لیدلی، په غوږ یې نشي اورېدلی، مادي صفات په هغې کې نه وي، خو په هغې هم ته پوه شي او هغه ستا د احساس په طاقت کېږي. او کله چې ستا احساس او ستا شعور یو ځای شي نو د دې نه هغه طاقت جوړېږي د کوم په نتیجه کې چې معرفت الهي حاصلېدی شي انسان ته. نو تاسو طالب علمان یې، یقینا زمانه مو زیات احادیثو او د قرآن مطالعه کړې ده. زه چېرې دا دعوه ستاسو موجودګۍ کې نشم کولی چې زه په قرآن زیات پوهېږم یا زه په حدیث زیات پوهې لرم. تاسو زمانه یقینا زیاته پوهې لرئ، خو به هر حال څومره چې زه پوهې شوی یم او څومره زما ناقص او ډېر محدود علم دی، نو زه دا ګڼم چې دا دواړه صلاحیتونه کله تاسو کې پیدا شي او دې له تاسو د دې ترویج وکړئ او د دې ته ترقي ورکړئ په خپل ذات کې، نو د الله تعالی د معرفت دروازې به در باندې په خپله کولاوېدل شروع شي. او دغه وجه ده چې زمونږ په اسلامي تاریخ کې څومره لوی لوی فقها علما تیر شوي دي، هغې کې صرف د کتاب د ویلو صلاحیت نه و. کتاب خو هر څوک ویلی شي، کتاب خو چاله اردو یا عربي یا انګریزي ویل ورځي هغې دا کتاب ویلی شي، خو د دې کتاب نه هغه څه سبق حاصلوي او د هغه ذهن څومره کولاویږي او د کائناتو پوهه هغه ته څومره میلاویږي. دا هله کېږي چې کله تاسو کې دا دواړه صلاحیتونه په یو ریفاین شکل کې، په یو ډېر ترقي یافته شکل کې کله پیدا شي. زه دا خبره په دې کوم چې اوسه پورې د انسان ټول تاریخ کو وګورئ، د انسان د پیدایش نه والا تر اوسه پورې په دنیا کې انسان ته دوه سوالونه همیشه مخې ته راغلي دي. او د دنیا د مختلفو مذهبونو، د مختلفو فلسفو، که هغه د الله په وحدانیت باندې یقین کولو والا مذاهب وو، او که هغه د اشتراکي یا د مشرکینو مذاهب وو، او که هغه فلسفې وې، د الحاد فلسفې وې، ټولو دوه سوالونو جواب ورکولو کوشش کړی دی. او هغه دوه سوالونه څه دي؟ زما په نظر کې هغې کې ټولو کې اول سوال د انسان او د خدای په منځ کې تعلق دی چې آخر دا کائنات چا جوړ کړی دی؟ آیا الله شته یا نشته؟ د دې کائنات څوک خالق شته او که نشته؟ او بیا هغه که شته نو هغه د هغه د دې مخلوق د انسان په منځ کې د تعلق رشته د دې څه قواعد او ضوابط دي؟ یو دا سوال دی. ټول مذهبونه وګورئ، ټولو د دې د جواب د ورکولو کوشش کړی دی. او بل چې کوم بنیادي سوال ټولو مذاهبو او ټولو فلسفو د ورکولو کوشش کړی دی، د معلومولو کوشش کړی دی، هغه د انسان او د یو انسان او د بل انسان په منځ کې د رشتې او د تعلق اصول او قواعد څه پکار دي. څنګه به مونږه بل انسان سره تعلق ساتو؟ سماجی تعلق، جسمانی تعلق، ذهنی تعلق، نفسیاتی تعلق، معاشرتی تعلق، معاشی تعلق، سیاسی تعلق،
انفرادي او اجتماعي ژوند کې به زمونږ د ژوند تیرولو طریقه د نور انسانانو سره څنګه وي ټولو مذاهب او ټولو فلسفو په دې باندې خپل خپل نقطه نظر پیش کړی دی. دا هغه دوه سوالونه دي چې د دې جواب په بهترین انداز کې زما د سوچ د عقل او زما د ایمان مطابق زمونږ اسلام ورکړی دی. نور ټولو کې څه نه څه کمزوري او نقص شته. چا یو شی ډېر اوچت کړی دی، په هغې یې ډېر سوچ کړی دی، ډېر ښه جواب یې ورکړی دی، خو بل ترې پاتې شوی دی. اجتماعي شکل کې په یو حسین سټایل کې د حسین دا ټکي مې ځکه استعمال کړ، حسین هغه شي ته ویل شي چې په هغې کې د هر یو شي یو معیار یو مقدار هر څه ډېر په مناسبه طریقه باندې موجود وي. نو د دې دوه سوالونو یو ډېر حسین جواب چې دی هغه اسلام دی. او تاسو د الله په فضل او په کرم باندې د اسلام طالب علمان یې، تاسو د اسلام دا پوهه حاصلوئ. نو زه دا ګڼم چې ستاسو بنیادي فرض هم دا دی چې دنیا کې په خپل راتلونکي ژوند کې د اسلام د پیغام هغه اصلي روح خلکو ته انسانانو ته ورسوي، او د هغې روح چې دی هغه د احساس او د شعور په ملاپ باندې دی. او چې کله دا دواړه خبرې در کې یوځای شي او په دې کې یو بیلنس راشي، یو توازن پکې راشي، نو بیا په انسان کې یو بل صلاحیت پیدا کیږي او هغې ته د کردار صلاحیت وي. ستا کردار د علم نه بغیر چرې هم نشي ډیولپ کېدی، خو علم هم بغیر احساسه کردار نشي جوړولی. د الله تعالی د هر یو شي رشته بل سره جوړه کړې ده. د عقل تعلق زړه سره ایښی دی، یعنی د ذهن د شعور تعلق احساس سره ایښی دی، او د دې دواړو تعلق بیا کردار سره ایښی دی. او کردار څنګه راځي؟ کردار په صرف یو صلاحیت باندې ډیولپ کیږي، د تقوا صلاحیت. چې کله تا ته دا پته ولګي او ته د دې قابل شي چې ته په ښه او بد کې فرق کولی شي، ته دا احساس ډیولپ کې، تاکې دا احساس پیدا شي، تاکې دا پوهه پیدا شي چې ښه شی دی او بد څه شی دی. نو دا د اسلام هغه بهترین درجه ده. او تاسو ته پته ده په دې باندې احادیث هم دي او په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودات هم دي چې تقوا د مؤمن معراج دی. دا د انسان هغه اصلي صلاحیت ته کم چې خدای تاسو کې پیدا کول غواړي. کله چې دا صلاحیت تاسو کې راشي نو بیا یو خبره درته اخري کوم، په دې خبره ختموم. دې سره بیا د زړه طاقت هم پیدا شي، او زړه چې کله ژوندی شي نو هغه درله بیا یو بل سترګه خدای درکړي. علامہ اقبال وایي دل زندہ و بیدار اگر ہو تو جہاں میں بندے کو عطا ہوتی ہے چشمے نگراں. اور چې کله د زړه ژوندی او رابیداره شي، احساس او شعور در کې پیدا شي، زړه کې د هغه ګرمي پیدا شي کوم چې د یو مؤمن په زړه کې پکار ده، نو الله تعالی هغه صلاحیت درکړي کوم چې د دې دوه سترګو نه علاوه صلاحیت دی. په دې دوه سترګو ته کائناتو ته ګورې، دنیا ته ګورې او دنیا پې پیژنې، خو بیا د الله تعالی یو بل سترګه درکړي، یو داسې سترګه چې په هغې ته هر هغه شی کتی شي کوم چې تا ته په دې سترګو نه ښکاري. او دا هغه درجه ده کوم چې د مؤمن درجه ده، کوم چې بیا په قرآن کې د محسنینو درجه ده، اعلی ترین درجې هغه درجو ته ته هم په دې لاره رسې. نو زما تاسو ته بس دا، تاسو زما رونه یې، زما تاسو ته هم دغه پیغام دی، دعوت دی. یا زه په دې خپل مختصر وخت کې هم دومره ویلی شم چې د حدیث دا کتابونه په دې کې د هغې انسان فرمودات دي کوم چې په کائنات کې ټولو کې مکمل جامع او بهترین انسان و. دا تاسو د هغه تعلیم کوئ، حاصلوئ، خو د هغه تعلیم به تر هغې پورې په تاسو سر ونه کړي. د هغه په دور کې خو ابو جهل هم ناست و، ابو لهب هم هغه وخت کې و. هغه د هغې وخت جاهلان نه و. ابو جهل د خپل وخت یو ډېر هوښیار پوهه او په عربو کې یو ډېر باعزته انسان و. ابو لهب دغه شانتې ډېر لوی سړی و. هغه کفار چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مقابله کې ولاړ وو، هغې ته مونږ کم عقل نه شو ویلی، نه سادهګان وو، ښه هوښیار، ښه د هغه زمانې مضبوط خلک وو، خو هغې کې دا احساس نه و چې په دې تعلیم باندې ځان پوه کړی شي. هغې د تکبر د جهالت په وجه باندې د هغه مخالفت وکړ. نن په دنیا کې د هغې نوم د ذلت نښه ده، او کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېدل د هغې نومونه د عزت یو تعبیر دی، یو شکل دی. نو ځکه دا درته ویل غواړم چې د مذهب د دین اصلي مقصد د دې احساس پیدا کول دی، او هغه احساس چې در کې پیدا شي نو تاسو به اصل کې د انسانیت معراج ته ورسئ. او د انسانیت معراج چې راغونډ کې
نو هغې کې صرف یو شی دی، هغه الله سره مینه ده. خو الله سره مینه هغه پورې مکمل کېدی نشي تر څو پورې چې د الله مخلوق سره ستاسو کې مینه پیدا نشي. دا الله د نه دا تقاضا کوي چې دا انسان ما تخلیق کړی دی، د سره مې مینه کوي او د ده د مینې په لاره به ما ته رارسې. نو په دې خبرو سره زه خپلې خبرې ختموم. مولانا طیب صاحب طاهري صاحب سره ما تعلق دی او زه په دې تعلق فخر کوم او نن ما ته نورم د فخر د پاره یو مواد ملو شو چې نن تاسو سره ملو شو، تاسو سره د خپلو خبرو موقع ما ته ملو شو. ډېره ډېره مننه. الله دې تاسو کامیاب. آمین. څنګه سما درته صحیح ویلي که نه؟ تاسو خو صرف ملا ته ملا وایي. الله دې په موږ نیکان صحیح خلق سربراهان کی، څوک چې نیکان او صحیح الله دې هغوی له نور توفیق او طاقت ورکړي او الله دې موږ د دغسې د ښو او د پوه او دانشورو خلکو سره زموږ تعلق همیشه دپاره وساتي او الله دې دا مرکز همیشه د مسلمانانو او د موحدینو د راتلو یو ځای وګرځوي او الله دې له ډېره ترقي ورکړي. موږ بیرسټر صاحب او د ده د ټولو ملګرو مشکور یو چې دوی نن تکلیف وکړه او راغلي دي او موږ ته ډېرې خوږې خبرې وکړې. الله دې د علم کې نور برکت واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.